د پاکستان الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی په 10 څوکو اعلان کړي ضمني انتخابات یې معطل کړي دي. د ریډیو پاکستان د خبر تر مخه الیکشن کمیشن د پریکړه د اسلام آباد، پیښور، سند او بلوچستان های کورټونو د فیصلو وروسته کړې ده. نږدې 10 ورځې وړاندې د پیښور های کورټ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د قومي اسمبلی په 4 څوکو ټاکل شو ضمني انتخاباتو معطل کولو حکم کړی و. پاکستان تحریک انصاف ګوند عدالت ته د انتخاباتو درولو خواست کړی و. الیکشن کمیشن ویلو چې په 14 مارچ ټاکل شو انتخاباتو لپاره تیاریانې پیل کړې شوې وي. هغه وخت په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان ویلی وو چې په 14 مارچ د قومي اسمبلی په 2 څوکو، په 19 مارچ په 14 څوکو انتخابات اعلان کړی شوی وو او د انتخاباتو لپاره تیاریانې پیل کړې شوې وي. الیکشن کمیشن د اتوار پرواز په 12 مارچ په خیبر پښتونخوا کې په 4 سند صوبه کې، په نخه اسلام آباد کې په 3 او بلوچستان کې په 1 څوکې د اعلان شو انتخاباتو معطل کول ویلي دي. او چې د خیبر پښتونخوا په کوم څوکو انتخابات کېدل معطل کړي شو، په هغه کې د سواد 3 خلقي، د کوز او بردیل 3 خلقي، 2 خلقي د پیښور، 2 د ثوابه، 2 د نوخار، 2 د خیبر او نور د ملکن، بونی، ربیټ آباد، خریپور، مردان، کوټ، کرک، ډیر اسماعیل خان، باجوړ او مومندو شامل دي. 13 میاشت د لاهور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د 3 غړو د څوکو څخه لری کولو حکم معطل کړو. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د 13 کال اپریل د میاشتې وروسته چې کله عمران خان د بې باورۍ د لارې د وزیر اعظم لری کړی شوی، نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړو جمع کړي استعفاګانې منظورول پیل کړي وو. د پاکستان تحریک انصاف د بیرسټر ګوهر خان په وینا پاکستان تحریک انصاف ګوند پریکړه کړې چې بیرته پارلمان ته ځي او استعفاګانې غلطي بنل شوې دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی ته بیرته د تلو او په ملک د انتخاباتو غوښتنه کوي. حکومت وایي چې انتخابات به په خپل وخت کیږي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.